عشقۍ ته په څه نظر ګورئ تاسو یې دیزي ته راورسېولې دا د ږیره دې سپینه شوه عشقۍ دغه شی دی چې یا به د نه ټپس جوړوي یا به د نه کارغه جوړوي څنګونه به د چوڅۍ لګې نه په هوا به ارغړې 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 نه بیا به لوی چې دی نه د سردرو باز به د نه جوړ شي ښه دا راته ووایه چې په دې علاقه کې ګرځې مټې تمځې خریړۍ کې مې په خوازخیله کې مې ډېر خلک ته سره مینه کوي ولې چې ستا یو جادوګر اواز دی په هغې باندې چې دي ستا خلک عاشق دی ډېر زیات خلک ستا راغواړي دي کیني د سره هغه محفل ښایسته کې نن زموږ سره موجود یې دا راته ووایه چې خلک ته په څه نظر ګوري بس مینه سره کوي مینه چې کوله هغه زما په دې خوله کې به یو غاښ نه و که نه د خریړۍ خلک دی وروره بر نه ورسره د غاښونو ډکه پرته ښه دا راته ووایه چې د خپل کور د والد صاحب نه د وروڼو نه مطمئن یې زما دلته هېڅوک نشته ایکې یوازې یو تنها پوه شوې ښه دا راته ووایه تاج خان چې زما مینهوال تا ګوري نن هغوی فرمایش کړی دی چې موږ ته به دې څه ډالۍ کوي نو چې تاسو څه وایئ د دنیا خلکو نه ټپې به ورستۍ کوي تاسو لږ صبر وکړئ خو په ښکلي دغه سره زړه مې تور دی له دنیا نه دې دنیا کې وفا نشته که هر څومره پر یاد وکړم په ما طرز د چا نشته ہے د دنیا خلکو اورئ زه ډېر بې اثرې یم ہے د دنیا خلکو واورئ زه ډېر بې اثرې یم زړه که مې چا وکتو په زړه ارې ارې یم ہے د دنیا خلکو واورئ زه ډېر بې اثرې یم ما ته د دنیا خلق په بد نظر قتل کوي سپک یم د هر چا د سترګو ما پورې خندل کوي هسې دې دنیا ته زه راغلی بې پیدې یم اے د دنیا خلکو واورئ زه ډېر بې اثرې یم زړه که مې چا وکتو په زړه ارې ارې یم اے د دنیا خلکو واورئ زه ډېر بې اثرې یم خپل رانا بیزاره شو پردو لزه ورتلی نشم ځمکه په ما تنګه شوه اسمان ته ورختی نشم زه د اوسېدو مې چېرته نشته لیونی یم اے د دنیا خلکو واورئ زه ډېر بې اثرې یم زړه که مې چا وکتو په زړه ارې ارې یم اے د دنیا خلکو واورئ زه ډېر بې اثرې یم خلق خوشحالي کوي تر ګرځما ملاله زه ستا په دې دنیا کې خدایا نشما خوشحاله زه پروردګاره ګیله من درنه فدې یم ہے د دنیا خلکو واورئ زه ډېر بې اثرې یم زړه که مې چا وکتو په زړه ارې ارې یم ہے د دنیا خلکو واورئ
زه ډېر بې اثرې یم. ډېر ښکلی عزتمندو د تاج په آواز باندې تاسو هغه غزل واورېدو چې ای د دنیا خلکو اورې زه ډېر بې اثرې یم. هغه په دې غزل کې هغه خپل فریاد مخې ته راوړی دی، د خپل زړه هغه بلاس چې دی هغه تاسو ته په دې غزل کې ښکاره کړو، چونکې د ده په اړه باندې ډېر زیات ارمانونه دي، خو هغه وخت 55 کاله د داسې تېر کړو چې په کوم وخت کې د عاشقي وکړو. زمونږ مشرانو هغه ته موږ فیل کوو چې چېرې کو داسې څوک وغواړي چې یاره زه په دې ځای کې یاره واده کول غواړم یا دغه نو ښه خبره ده. د هغې وجې نه چې د ده د ړه هغه مراد پوره نه شو، نو تاج خپله زندګي دې ځای ته راورسوله او په دې ملنګۍ کې تېره کړه، چونکې د ښه خاندان سره تعلق دی، ښه درانه خلک دی، ښه پښتانه خلک دی، د خریړۍ ښه غم خادي خلک دی، خو د ده د زړه نه هغه غم نه ختمیږي، هغه داغ چې نه لرې کېږي کوم چې د محبت په دغه کې د خوړلی دی. تاج زما سره ناست دی، د په اړه باندې ډېر ارمانونه دي، د دنیا بچی بچی پیژني. تاج خان تا یو غزل ویلی و ډېر زبردست و، زمونږ ډېر زیات خوښ شوی. زما مینوال زه یم چې هغه بیا یو ځلې ستا د خولې نه واوري، د بار ملکونو کې به هم ستا پروګرام ګوري. هغه غزل په دې دغه دی چې لیونی نه وم لیونی کړم ژوندون. نو که هغه دي زمونږ د مینوال سره شعر وای وروره ډېره مننه. وای زه لیونی به ګرځېدم لکه مجنون در پسې، جانانه ډېر ډېر مې جړلي دي پرون در پسې، جانانه ډېر ډېر مې جړلي دي پرون در پسې. وای زه لیونی به ګرځېدم لکه مجنون در پسې، جانانه ډېر ډېر مې جړلي دي پرون در پسې، جانانه ډېر ډېر مې جړلي دي پرون در پسې. وای جانانه ته چې نه وې زما خندا چېرته وه، لکه د مړو په مثال په ما کیسه چېرته وه. ای لیونی نه ومه لیونی کړمه بېلتون در پسې، جانانه ډېر ډېر مې جړلي دي پرون در پسې، جانانه ډېر ډېر مې جړلي دي پرون در پسې. یا زه لیونی به ګرځېدم لکه مجنون در پسې، جانانه ډېر ډېر مې جړلي دي پرون در پسې، جانانه ډېر ډېر مې جړلي دي پرون در پسې. وای ډېر به وکړې ارمانونه او زه به نه یمه، وای درته ناست به زه په غره کې د بی نه یمه، مقبرې له چې به راشې لاس به اوچت کړې، زه په مخ به دې روزونه زه به نه یمه، ای تورې خاورې به په ما باندې انبار وي، ډېر به بیا وکړې ویرونه او زه به نه یمه. نو ای بلاله ورته پاتې به یادګار کړې، وای یادوي به د شعرونه او زه به نه یمه. که دې دا حسن نه وی نو مینتوب به نه و، که جدایي دې نه وی نو لیونتوب به نه و. ای زه د میږي په شانتې کومه میږتون در پسې، جانانه ډېر ډېر مې جړلي دي پرون در پسې، جانانه ډېر ډېر مې جړلي دي پرون در پسې. وای زه لیونی به ګرځېدم لکه مجنون در پسې، جانانه ډېر ډېر مې جړلي دي پرون در پسې، جانانه ډېر ډېر مې جړلي دي پرون در پسې. وای ډېر کړېدلی یمه او نور مې مه کړوه،
ډېر جړېدلی یما او نور مې مه جړوه هی د تاج محمد شولو تبا واړه ژوندون درپسې جانانه ډېر ډېر مې جړلي دي پرون درپسې زه لیونی به ګرځېدم لکه مجنون درپسې جانانه ډېر ډېر مې جړلي دي پرون درپسې وای جانانه ډېر ډېر مې جړلي دي پرون درپسې ډېر اعلی تاج محمد خان دا راته ووایه چې دا غزل ستا خپل لجي زما خو د حکومت هم خپل دی ښه دا راته ووایه چې لکه تا په دې غزل کې شوق کې د نوي کپړو د نوي لباس د نوي بوټانو خو نه دا ملنګي دې خوښه ده ملنګي دې زما خیال خوښه ده ملنګي مو خوښه ده او چې دی نو مطلب مې دا دی وروره چې د یو پلاستیک خور کې په دیره کې نو غوښې پرې کوي او د هغې نه ګوډی په هغه ساعت تیارېږي خبره مې وره نو د یو بدن نه غوښه پرې کوي او په بل ګوډي وایي دې باندې ځان له ګوډی جوړم نو وایي کوم ګوډی ښکلی دی نو مې تا چې دا جوړ کړه زما د غوښې نه دغه ښکلی دی تاج محمد خان دا راته ووایه چې په سوات کې د کوم علاقه خوښه ده سوات خو زما ټول خوښ دی ښکلی ځای دی که نه خو چې زموږ د خپلې ماتو خولې ته وګورو ښځه پکې غاښ نه پرېږدي خیال دی دی نه موږ به په دې کې څه خوشحاله شو دا راته ووایه تاج خان چې په سینګرانو کې اواز د چا خوښ دی اواز خو زما د ټولو خوښ دی د خیره زما سره ګلنار بیګم معشوق سلطانه کشور سلطانه او چې د سردار علي ټکر او مسعود رانا ګلزار عالم که نه خان داسې لکه اوس شنشاه باچا او جی نو داسې دا منلي اوازونه چې دی نه دا فلمي دنیا ته چې سړی وباسي که نه نو هغه بیا د انډیا اداکارې شوې د انګریزۍ موږ به په پارسۍ کې ګانې وې په عربۍ کې به یو ګانې وې نو اوس خو د خلکو موږ ته سټپلیزر لګول دی وروره دومره دومره پتري چې راواولدي نه زموږ په دې بدنو کې نیغ نښتي که نه دا راته ووایه چې ستا د زړه دا شی خو زمونږ ماښام هغه چې بیا ماښام غزل کم